علیکم اجي څنګه خیر دی الله خو دې مرسته ته ښه جوړ څه وشول نن چې کوم هغه مو کړو میټینګ پکې کومه خبرې وشوې نن خو امن و امان په بورې کې یو میټینګ وشولو چې په تیرو کې کوم اپریشن شروع دی نو لکه سیاسي اتحاد دا وختونه ته وکړله مطالبه یې وکړله چې دا به څنګه وي د خلک به کاډول کیږي دا به نه کاډول کیږي د ټایم فریم به شي وي په څومره ټایم کې به دا شی ختموي نو دغه باندې یې زور ورکړو بل د امن و امان په بورې کې لکه موږ خو صرف یوه ایجنډا دو چې پالوکا کې امن وي پالوکا کې ترقي وي تعلیم وي صحت وي هر یو شی وي دویمه خبره وسره بوړې په هغه باندې وه په بوړه کې چې کوم تجاوزات دي هغو په بورې کې وه په بورې کې د اے سی باډۍ سره میټینګ هم وشو او هغه بالکل 100% ویل چې انشاءالله د نن نه به په باندې شروع شوي وي دا چې کوم روډونه بلاک کېږي دا به نه بلاک کېږي بله خبره دا چې کله شاه فیصل هغه سیاسي اتحاد صدر ولې به ټولو پارټو سره ویلوړو او چې اوس د ان پي هغه رهنما پکې صدر دی نو دو شاه فیصل کې دلچسپي نه اخلي دغه بوره کې څه وایي شاه فیصل صاحب خو خپله لایب یې نه وي خپل کاروباري مصروفیات یې ډېر وي نو نن هم پکې 15 یا 6 کسان پکې جماعت اسلامي ولو خانوالي صاحب پکې وو محمد خان صاحب چې کم د بوړې صدر دی هغه پکې وو نور ملګري ورسره پکې وو جمعیت پکې وو مسلم لیگ پکې وو پیپل پارټي پکې وه خیبر یونین پکې وو عوامي نیشنل پارټي پکې وه صرف واحد یو پی ټی آی وو چې هغه پکې نه وو نور ټولې پارټۍ پکې وو پریس کانفرنس یې خو دوه بیلې شروع کړي نه هغه بیل خو هر سړی خپله یو هغه وي منشور وي د هرې پارټۍ خو چې کم لکه په سیاسي اتحاد په ذریعه وي پکې ټول سره یو وي او دا خو شاه فیصل صاحب بل ورځ په خپل پروګرام کې ویل چې موږ د هغه عیسایو د سیاسي اتحاد او سیاسي اتحاد چې څم یې منوبې نو ځون لا خپل کور دی خو نور په سیاسي اتحاد کې دي دا ټول په تیرو کې به امن روشي زر تر زره ان شاء الله الله نه د تامه چې زر تر زره به امن روشي او بس د خلکو مهنت او هغه ان شاء الله رنگ وروړي د وګونه او ان شاء الله موږ وی چې الله دې رولي او ان شاء الله رو به شي زر ډیر مننه